محمد ونصلي علی رسوله الکریم. یو ملګري رینګ کړی او تپوس یې دا کړی دی چې بیمار دپاره روژې خوراک څنګه دی. نو محترمو، بیمار ته د روژې د خوراک اجازت الله جل شانه قرآن عظیم الشان کې ورکړی دی. الله جل شانه فرمایي فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. څوک چې تاسو کې بیمار او یا مسافر نو اوس د روژې وخوري او بیا دې په نورو ورځو کې د هغې قضایي خامخا راوړي چې صحت یې برابر شو. او که مسافر مقیم شو خپل کور ته راغی نو بیا دې د دې روژو قضایي راوړي. نو محترمه، د مریض دپاره د روژې د خوراک د اجازت شرعا شته، خو اوس خبره دلته ده چېرې پته نه لګي چې مریضتیت څومره حد ته ورسیږي نو شریعت د روژې د خوراک اجازه ورکوي. دا د هر یو چا خپل خپل ذهن دی. خو د علماو فتوه په دې ده چې څوک مسلمان طبیب ته ورغی، دیندار طبیب ته ورغی، د مونځ او د روژې هغه قائل او د مونځ چې خپله مونځ کوي، خپله روژه نیسي، داسې یو طبیب ته ورغی یا داسې یو ډاکټر ته، او هغه دې سړي دې مسلمان ته ویل چې یاره که ته روژې نیسي، دې طبیب ورته ویل دې بیمار ته چې ای بیماره که ته روژې ونیسي نو ستا بیماري زیاتیږي او یا ستا د مرګ خطر دی، نو دغه بیمار چې دی دا به بالکل روژه خوري او چې کله ټیک شو د دې قضایي به راوړي. دغه رنګې ته یو ډاکټر ته ورغلی، هغه خپله نه روژې نیسي نه د مونځ د اودس پابند دی، نو د هغه په خبره باندې به ته روژې نه خورې. بیا به یو مسلمان ډاکټر ته ورځي، هغه به ستا بیماري وګوري چې یاره یقینا چې ستا د بیماري روژو سره زیاتیږي او تا ته ډېر تکلیف میلاویږي چې برداشت نه بهر دی، نو بالکل دغه سړی چې دی، که سړی دی که ښځه ده، دا به بیا روژه خوري او چې الله صحت ورکړ نو بیا به د هغې قضایي راوړي. والسلام.